Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to nursing lecture. As a student دا د generic BSN first semester کې ام یو INS ابن امین سره ولا slide unit number 5 vital sign part 3 C respiration. اچھا respiration چې شي دا کم چې سامونګ الو او بیا بار کوو inhalation exhalation ته ویل کېږي respiration is the mechanism دا یو داسې process دا mechanism دا the body uses to exchange gases between د کې مو body چې شي کوي د کم ګیسز دي د هغې ولا ایکسچینج کوي د چې شي په منځ کې اټماسفیر اینڈ بلډ لکه مثال کې تور پر اوس مونږ بار چې شي کو بار نه انهیلیشن کو مطلب بار نه اکسیجن خلو چې ته وړو بلډ ته وړو اور بلډ او بیا چې شي کېږي هغه اکسیجن چې د سی بلډ نه سی سیل ته نو دا د ایکسچینج د ګیسز ولا کم ایکسچینج ده د اټماسفیر او د بلډ په منځ کې او بیا هغه اکسیجن چې د سی بلډ نه سی سیل ته نو دا د کم ایکسچینج د ګیسز ولا دا د دو په منځ کې سمپل دي ته ویل کېږي ریسپایریشن کې مختلف قسمه پروسس یو ته ویل کېږي وینټیلیشن the movement of gases between in and out of lung مطلب انسپایریشن او ایکسپایریشن gases مطلب بدن د دن وړن او بدل پیپړو د دن وړن او پیپړو نه بهر راوړن دته ویل کېږي وینټیلیشن ډیفیوژن ستې movement of oxygen and carbon dioxide between alveoli and red blood cells مطلب اکسیجن د لنګز نه د مو الویولای ته ورکون الویولای نه بیا مخ کې ریډ بلډ سیلز ته ورکون همدغه شانتي کاربن ډای اکساید دی نو واپس راغستن د ویل کېږي ډیفیوژن پرفیوژن ستې د ډیسټریبیوشن اف ریډ بلډ سیلز ټو اینڈ فرام د کیپیلریز مطلب د کیپیلریز نه څخه کله ریډ بلډ سیلز ته ریډ بلډ سیل چې کېږي هغه کوم د کیپیلری ته سي او یا کیپیلری نه واپس راځي د ته ویل کېږي پرفیوژن اچھا فزیولوژیکل کنټرول بریثینګ څو کنټرول کوي ریسپیریشن څو کنټرول کوي ریسپیریټری سنټر دا میډولو اوبلانګیټا په برین کې یو پارت ده ان د برین سټیم کې یو پارت ده میډولو اوبلانګیټا د چې کوي کنټرول کوي انولنټری کنټرول اف ریسپیریشن اکولنټری دي چې د مونږ په اختیار کې وي انولنټری دي چې د مونږ په اختیار کې نه وي نو ریسپیریټری دا څه کوم دا انولنټری څه کم کنټرول د هغه د میډولو اوبلانګیټا په لاس ده د مخ کې بریکټ کې لیکلي چې adult normally breath in a smooth uninterrupted pattern 12 to 20 time per minute مطلب په یو منټ کې یو adult چې کمی هغه 12 شلو پورې ساګانې خلی په یو منټ کې او بخي انتهایی سموث او uninterrupted مطلب سو ګډوډ نه یو تکلیف ته نه ایسا خوستنه کی اچھا ventilation is regulated by carbon dioxide oxygen and hydrogen ion concentration in the arterial blood چې مونږ پاسه کومو وینټیلیشن هغه وینټیلیشن څنګه کنټرول کیږي د اکسیجن هایدروجن آین اکسیجن کاربن ډای اکساید په ارټریز کې څه کم ارټیریل بلډ مطلب ارټری کې کم موجود بلډ ده دغه درو ګیسوس په ترو باندې څه کوم د پاغي کې وینټیلیشن مینټین کوي most important factor in the control of ventilation is the level of carbon dioxide in the arterial blood ټول زیات اهم رول پکې د کاربن ډای اکساید د په وینټیلیشن کې څنګه چې کوي په arterial blood کې څه کم د مینټین ساتي an elevation in the carbon dioxide level causes the respiratory control system in the brain to increase the rate and depth of breathing څه کله په بلډ کې کاربن ډای اکساید زیات شي elevation مطلب زیات شي دی په وجه باندې څه شي causes the respiratory control system in the brain څو کی په respiratory control مطلب چې د respiratory کم سنټر د په برین سټیم کې هغه څو کی دی مطلب د بریثینګ کوم د ساه خوستن کوم د هغه ول ریټ او ډیپث کوم د 30 کی مطلب انسان کوم د ډیره ساه خلی زر ساه خلی او دین علاوه مطلب گہرائی کې خلی ډوبه ساه خلی The increased ventilatory effort moves remove excess carbon dioxide by increasing exhalation مطلب دا هغه دنه بلډ کې کم کاربن ډای اکساید زیات شوی دی هغه ډوبه ساوالي او زر والی چې د کوم کاربن ډای اکساید د بدن نه وبسي د دې لپاره کوم دا هغه ریټ او ډیپث کوم دا زیات کی چې میکانیزم اف بریثینګ دیول چې کوم دا درې سټیپس دي درو سټیپونو کې د بریثینګ مکمل کیږي انسپایریشن یا انهیلیشن اکټیو پروسس مطلب دا څه کم مونږ سا دنه نه باسو ته ویل کیږي انهیلیشن یا انسپایریشن دا شان څه کله بارو باسو ته ویل کیږي اکسیلیشن اور ایکسپایریشن
همدغه شانې د انسپایریشن او ایکسپایریشن په منځ کې یو ورکوټه غونې پاز راځي او سټاپ غونته کې راځي. انسپایریشن ډیورینګ this phase کله چې موږ ساه الو دغه دوران کې څه کیږي د ریسپیریټری سنټر سند امپلسز along the phrenic nerve دلته کې یو نرو تیر ده هغه فرینک نرو نمای ده هغه چې شو کی ډایفرام ته دا کنټریکشن کاس کی په ډایفرام څخه کم ده پیپړو لاندې موږ یو مسل پروت ده هغه څه کله کنټریکټ شي یا ریلیکس شي دی په ترو باندې موږ ساه اخستل شو یا بارو بستل شو نو د فرینک نرو په ذریعہ باندې هغه ته میسج لاړ شي او ډایفرام څو شي کنټریکټ شي هغه پوجا باندې موږ ساه والو ابډومینل ارګن موو ډاونورډ په دغه دوران کې چې شو شي په خېټه کې کم ارګن دي هغه لاندې طرف ته لاړ شي او مخته طرف ته راوځي ته د دې په وجه باندې څه شي د کم چست کیویټي دا مطلب چې پیپړې پکې پرتی دی هغه ته څوکم د زې سی واشي او دب جا کې څوکم د مونږ بار نه ایر څوکو نه پیپړو ته نه بسو د ډایفرام موو اپروکسیمیټلی 1 سنټی میټر ډایفرام څومره موومېنټ وکي 1 سنټی میټر خو دا موومېنټ وکي او ریبس څوکم د ریټریکټ اپورډ د ریبس کم پنجره ده دا څه شي وشي پاسه طرف ته څوکم د راکه غل شي from the body's midline approximately 1.2 to 2.5 centimeter څوکم دا بار طرف ته راکغل شي during normal relaxed breathing person inhale نارمل کم انساني اډلټ وی هغه په یو انهیلیشن کې څومره هوا دننه کوي 500 ml اور د هوا ولا دغه والیوم هغه انسپایریشن په دوران کې پیپړو ته نه کوي د ته ویل کېږي ټایډل والیوم هغه ټوټل 500 ml ده. اچھا ایکسپایریشن کې څه کېږي ډیورینګ ایکسپایریشن ډایفرام چې شي ریلیکس شي دوباره خپل سټیټ ته لاړ شي and the abdominal organ return to their original position مطلب چې کله موږ ساه پرېږدو دغه دوران کې ډایفرام ریلیکس شي او څه کم په خېټه کې دنه ارګن دي آزادي هغه دوباره خپل پوزیشن ته واپس لاړ شي the thorax decreases in size مطلب چیسټ کیویټي کومه ده thorax مطلب چیسټ کیویټي هغه خپل سایز ته لاړ شي مطلب سایز کم شي and thus the lungs are compressed اور لنګز چې شي چې د پاسه نه په ریبز لاړ شي او دوباره لنګز چې شي پریس شي چې کوم کاربن ډای اکساید دغه بار روزي د ریبز موو ډاونورډ ریبز چیرته لاړ شي نه طرف ته لاړ شي او انورډ لاندې طرف ته لاړ شي او نه طرف ته ناوځي دغه پوجا باندې موږ څوک سات کوم د بار پرېږدو د sternum moves inward اوس د sternum څخه کم دا کنه د نه طرف ته لاړ شي د دوو پنجرو په منځ کې د ریبز کم دي سینې باندې د په منځ کې یو سیده بون ده ته ویل کېږي sternum. اچھا دریم چې فیز د پاز مطلب سټاپ کیدن د ریلیکسیشن بټوین انسپایریشن اینڈ ایکسپایریشن د کم ریلیکسیشن د ورکوټ غو سټاپ تا ستا اخستانو او سا پر خودنه په دوران کې ورکوټ غو رکاوټ راځي هغه څه کم د نارمل دغه ته ویل کېږي پاز د نارمل بریث ریټ ډیپث اف وینټیلیشن از کالډ یوپنیا څه کله انسان نارملی طریقې سره مطلب هغه څه کوم د ساه خلی د ته ویل کېږي یوپنیا. اچھا ټایپس اف بریثینګ بیا بریثینګ ساه خوستنه ولا مختلف قسمه ټایپ دي یو د کوسټل مطلب توریسیک ورته یای observed by the chest movement of chest upward and downward مطلب چې کله یو ماشوم اسپیشلی چې کله ساه الی نو د هغه ول سینې ته وګوره هغه بلاندې باندې کیږي چې کله ساه والی هغه ول سینا په پاسه شي چې کله ساه پرېږ دي سینا به بلاندې شي دته ویل کېږي کوسټل توریسیک لکه اکثر چې په اډلټ کې ابزرو کېږي یو د ډایفرامیټک مطلب ابډومینل د خېټه ابډومینل مطلب خېټه involve the contraction and relaxation of the diaphragm په دې کې چې شي کېږي د diaphragm ولا کم contraction د relaxation د پکې involve the observed by the movement of abdomen دا کله د په مشومانو کې اکثر مو ابزرو کوو او هغه کاسټل کم توریسیک وي د پسترو کې وي اکثر مشومان څخه کله پرتی تاسو دغه خېټه وګورئ هغه ځکه مطلب پروت وي خو به ولې وي دغه خېټه څه کوم د بار وځي او نه وځي نو هغه چې شي کوي هغه څه کوم د بریثینګ کم انهیلیشن ایگزیلیشن د هغه زینه څه کوم د مونږ ابزرو کول شو آیا دا ساخلی او کنه خلی اس ریسپیریشن په کم شیزونو سره افیکټ کیږي مطلب سا کله لاندې باندې کیږي سا کله تکلیف کیږي د پوزیشن په جمانت ایکسرسایز اکیوټ پین میډیکیشن سموکینګ hemoglobin function anxiety abnormal abdominal trauma neurological injury چې د ټول کوم د 1 by 1 ایکسپلین شوی دي. Characteristics of the respiration when the respiration rate is taken
several characteristics could be noted. مطلب څه کله ته ریسپیریټری ریټ د چا ولا معیار کوي په هغه کې به مختلف قسمه سيزونه ګوري. ریسپیریټری ریټ به ګوري مطلب په یو منټ کې څو ځل څه کوم د هغه ساه خلی. ریتم به ګوري آیا د دوو ساوانو منځ کې څه کم ټایم ده هغه سیم ده مطلب بس نه یو سوالي هغه پس ډیر ټایم پورې صبر وکړي ساين رخي چې بیا سوالي. دغه شان بیا د سې کوي آیا د کم ریتم ده صحیح ده او کنه ده. ډیپ مطلب گہرائی د ډیر زیات تکلیف سره خو نه خلی. quality of characteristics quality یا پر characteristics of breathing ساس کوم د کومه طریقې سره علي لګیا ده. ریټ څه ته ریسپیریټری ریټ از د نمبر اف ریسپیریشن پر منټ په یو منټ کې هغه څومره ریسپیریشن وکړو د ته ویل کېږي ریسپیریټری ریټ. نارمل ریسپیریټری ریټ څومره د اډلټ لپاره 12 to 20 سایکل پر منټ. یو منټ کې 12 نه 20 پورې څه کم د ساه خلی د اډلټ د کوم د نارمل ده. children have a more rapid rate of breathing than adult. مشومانو کې ریپډ ریټ څه کم د ریسپیریټری ولا غا تیز وي ته په چې کم اډلټ دی هغه مقابله کې ریسپیریټری ریټ چینجز فرام ویریس ایج ګروپ مطلب دا څه کوم د چینج کیږي د کله مشوم پیدا شي هغه دوران کې د ولا کم ریسپیریټری ریټ د 30 نه 50 وي 2 کالو شي 20 نه 30 شي همدغه شان څه کله درونه اتو کالو منځ کې وي دغه دوران کې د ولا ریسپیریټری ریټ مطلب یو منټ کې 18 نه 26 واره ساخلي at the end چې کوم اډلټ هغه ولا 12 نه 20 پورې ده. اچھا د دې ریسپیریټری ریټ څه شي ده د کې کوم د مختلف قسمه ټرمونه استعماليږي لکه یوپنیا څه کم نارمل بریثینګ یو غته یوپنیا یای ټیکپنیا دي تی څه کله کویک اند شلو بریث یو خو ډوبه ډوبه ساخلی یو بس تیزه تیزه زر زر څه کوم نه ساخلی. بریډپنیا څه تی ابنورملی سلو بریثینګ څه کله دی مطلب 12 نه کم بریث څه کله داخلي ته ویل کېږي بریډپنیا. ټیکپنیا دي تی څه کله 20 نه زیات بریث کوم نه داخلي پر منټ. اپنیا دي تی څه مکمل سیزیشن او بریثینګ لکه دی مړی ولا وشي. ब्रीथिंग is کوم د بخي سټاپ شي بند شي سیزیشن مطلب بند هو جانا دته ویل کېږي اپنیا. respiratory rhythm څه دی it is refer to the regular and equal spacing of the breaths. ریتم نه مراد دا ده آیا هغه ریګولر ده او کنه ده د بریث په منځ کې کم سپیس ته کم ټایم ده هغه یو غونې ده او کنه بدلیږي را بدلیږي. in a regular respiratory rhythm the cycle of inspiration and expiration have about the same rate depth مطلب دا څه کم نارمل وی ریګولر وی هغه ولا ریټ او ډیپث به سیم وي وذ irregular سره چې کم irregular وي هغه کې به کوم دا مطلب چینج وي. respiratory depth څه ته وایي the depth of the respiration is the volume of air that is inhaled and exhaled. respiratory depth نه مراد دا ده چې په یو respiration سره یو respiration په دوران کې د څومره د ایر ولا مقدار والیوم نه کوي او بار کوي ته ویل کېږي respiratory depth. it is described by either shallow or deep. یا خو کوم د shallow مطلب سرسری وي لکه لګا لګا سا خلی وباسي یو deep مطلب چې ډوبه ډوبه سا خلی وباسي. rapid but shallow respiration occur in some disease conditions such as high fever shock severe pain. په دغه کنډیشن کې کوم د بیا چې کېږي rapid کوم مطلب لکه زر زر کوم د سا خلی لکه تیز تبش ولا یا کوم د انسان شوک کې لاړ شي او یا کوم د ډیر زیات تکلیف وي درد وي ورته. hyperventilation څه دی deep and rapid respiration مطلب ډوبه ساه اخستن او زر زر اخستن ته ویل کېږي hyperventilation او hypoventilation مطلب سرسری ساه اخستن لګ لګ اخستن سلو اخستن سرسری سری اخستن ته ویل کېږي hypoventilation respiration. اچھا respiratory quality څه دی respiratory quality or character refer to the breathing pattern د ساه اخستنې اکمه طریقه ده هغه څه کوم د آیا نارمل ده او اب نارمل ده دته ویل کېږي respiratory quality. labored breathing چې کم تکلیف سره اخستل کېږي refer to respiration that require greater effect from the patient. labor breathing هغه دی چې تکله ډیر زیات تکلیف سره کوم د ساخري مریض چې سامي نه رخیږي ډیر تکلیف سره خپل ساه جوړي خلی دته ویل کېږي labored breathing. چې بیا کوم د ډیسنیا یو ټرم ده ډیسنیا د کې د پی سایلنت ده چې ډیسنیا څه دی difficult and labored breathing څه کله دا په ساه خوستنو کې تکلیف وي دته ویل کېږي dyspnea during which the individual has a persistent unsatisfied need for air and feel distressed. مطلب کله مریض هغه چې کم ایر دغه وته پورانه ملويږي او ته کم ملويږي نو هغه په ژمنه سکیږي dyspnea تکلیف سره ساخلي او توپنیا ستي ability to breathe only in upright sitting standing position. یعنی مریضان د سوي چې هغه کله سملی یا څه کوم دا سر وسنګي ولګي هغه صاحب تر بده دوه نشي نو څه کله کینی نو سای څه کوم دا ټیک شي
یا څه ودرېږي سایډ ټیک شي دته ویل کېږي اورتوپنیا څه مطلب دا د ساه اخیستنو کې تکلیف وي د لیټنې کې سیټینګ لاینګ پوزیشن کې څه کله ته کېنې تا ساه ټیک شي نو دته ویل کېږي اورتوپنیا. اچھا breath sounds breathing ولا sounds دي normal respiration do not usually have any noticeable sound څه کله یو normal respiration وی کنه مطلب چا نرم respiration ټیک ټاک وي نو هغه دوران کې هیڅ قسم د ساوند نه پیدا ویږي. however certain diseases illness can cause irregular respiration sound مطلب دا چې کله respiration کې څه ګډوډ راشي نو هغه په وجه باندې بیا مختلف قسم اوازونه پیدا ویږي. abnormal breath sound that are audible without amplification including the following. اچھا څه داسې abnormal sound وی کنه چې هغه مونږ بغیر د سټیټوسکوپ هو اوریدلای شو کتلای شو چې شي دی باغ کې سټرایډر یو داسې आवाज د شریل هارش مطلب یو سخت قسم ته आवाज د مونږ کله اورو د څه کوم د مونږ بالکل صفا سوتره اورو ډیورینګ انسپایریشن څه کله سا اخلي او باسی نه څه کله سا اخلي دغه دوران کې یو سخت غونې आवाज د پیدا کوي مونږ اورو but that can occur during expiration دا څه کوم د expiration په دوران کې کېږي ولیکن most clearly چې مونږ ته کله اوریدې شي هغه د inspiration په دوران کې اوریدې شي the sound may occur when there is a airway blockage څه کله airway blockage وي هغه دوران کې کوم د आवाज پیدا کیږي چې هغه ته سټرایډر ویل کېږي. children with crowd and patient with laryngeal obstruction دا مختلف قسمه ډیزیز پرابلم دا مخکې مونږ پیتولوژي کې یایو نو دی په ځمانه چې کېږي سټرایډر کوم د आवाज پیدا کیږي دا ثیټر आवाज پیدا ویږي ستټوریس بریثینګ نویسي ساوند مطلب یو شور غونته کوي ډیورینګ انسپایریشن د مونږ کله اورو څه کله سا دنه کوي هغه دوران کې ده اورو ساوند سیمیلر ټو دوز هیرډ ان سنورینګ لکه څنګه څوک خراټي نه وي خوب کې خراټي خرنيږي هغه شانته کې کوم دغه आवाज وي د قسم ته आवाज ته ویل کېږي سټرټر یا سټټوریس بریثینګ یو دا کریکلز ته لکه مثال یو وچی پانی کله پرتی وي دغه من کله یو قدم کې دی کنه هغه دوران کې هغه یو کرش خونده کې आवाज پیدا ویږي هغه ته کریکل ساوند یي crackle sound resembling crushing tissue paper یا tissue paper crush کوي لګي caused by fluid accumulation in the airway دا کله کېږي څه کم ایرویز دي په هغه کې څو شي څه کله پکې مطلب دا فلوید پکې جمع شي او پکې جمع شي د ته ویل هغه دوران کې کم ساوند پیدا کیږي هغه ته کریکلز یي. رونکای کم ویز ساوند دی rattling whistling low pitch sound made in the throat. رونکای دا کوم د په غاړه کې د आवाज جوړیږي او د څرنګي आवाज وي د اشپیلګ غونته وي. رونکای کین بی هیرډ ان پیشنٹ with pneumonia دا आवाज کله راوځي کله پیشنٹ ته نیمونیا وي chronic bronchitis وي cystic fibrosis وي یا COPD وي. ټول ډیزیز به موږ مخ ته په پیتولوژي او پیتوفیزیولوژي وغیرہ کې وایو. اچھا ویزز आवाज کله پیدا کیږي ساوند سیمیلر ټو رونکای لکه څنګه پاسه موږ رونکای وي کنه هغه شانتي وي بٹ مور های پیچ خو لیکن هغه سلو وی رونکای ویزز کوم دا تیز وي میډ کله کیږي دغه आवाज when airway become obstructed سکره airway بند شي یا severely هغه کوم مطلب ډیر زیات تنګ شي هغه airway یا کوم د په اسمو سی او پی ډی کې دغه आवाज پیدا ویږي. Kinestokes breathing څه ته irregular breathing that may be slow shallow at fast دا څه کوم د سرنګي breathing وی irregular وی دنه علاوه slow هوي shallow مطلب سرسری هوي faster and deeper او بیا هغه سر ورو شي کیږي تیز شي او بیا ډوبه سالي that may stop for a few seconds زنه نیم ټایم کې څه کوم دا ته سکندو ته پاره ودرېږي مریض یې ته سامې راخي شي before beginning the pattern again همدغه شانتي دغه پیټرن څه کوم دا بار ریپیټ کوي. this type of breathing دا چا کی وي کم ټایپ ته مریضانو کی وي traumatic brain injury چا د کوم د برین انجری وشي یا سټروک مطلب فالج وته وشي برین ټیومر مطلب چې په برین کې دماغو کینسر یې وته هغه ته کوم دغه قسم ته आवाज پیدا کیږي. assessment of respiratory rate اچھا respiratory rate په کوم ته څنګه assessment مطلب اب څنګه د غوړه ډیټا بو کلیکټ کړي یا غوړه ابزرویشن څنګه کوي څنګه طریقې وي لکه یوپنیا مطلب مووی از نارمل لکه 12 نه 20 پورې به یو منټ کې دا ریسپایریشن کوي. ventilatory depth ته the depth of respiration is assessed by observing movement of chest wall. ventilatory څخه کم depth د موږ څنګه معلومو د chest کم وال د دې موومنت سره موږ د لاندې باندې کیږي د سره موږ د معلومول شو. death respiration involve full expansion of the lungs with full exhalation. death respiration deep respiration کم وی کنه
هغه کې انسان څه کوم د ډوبه ساه اخلي او بیخي ډیر زیات فول ایکسپنشن کوي د لنګز والا مطلب ډیر زیات ساه په یو ځای باندې نه کی او ډیر زیات ساه څه کوم په یو ځای باندې بار راو بسي هغه ته ویل کېږي ډیپ ریسپیریشن ventilatory depth diaphragmatic breathing result from the contraction relaxation of diaphragm best observed by watching abdominal کوم موومېنټ وی کنه هغه نه موږ ventilatory depth کوم دا هغه ولا اندازه لګو چې آیا هغه contract relaxation په وجه باندې ventilatory diffusion and perfusion respiratory process of diffusion and perfusion can be evaluated by measuring the oxygen saturation of the blood اچھا ventilatory diffusion یا perfusion موږ څنګه معیار کو دا موږ د color of skin او capillary refill color of skin مطلب د چمړي ولا کم رنگ د دینه یا capillary refill دي ته کنه دا کم ګوتی دي کنه مثال کے طور پر دو ګوتی څوم د ته یو 2 سکند لپاره پریس کړه بخي تک سپین شي څکله ته نه ګوت لري کې دا دوباره تک سری شي دلته ویل کېږي capillary refill اچھا پر ریسپیریشن کې څه چینجز راځي هغه ټرمونه دي اپنیا دي ته ایټس ابسنس اف بریثینګ مطلب بریثینګ مکمل بند شي اپنیا نارمل بریثینګ ورتوپنیا څه کله په ناسته کې صحیح وي خو چې کله سملی ډایرکټ ساه خراب شي هغه ترتوپنیا دنه علاوه ډیسنیا ستي څه کله ته تکلیف سره ساه اړي سبجیکټیو سنسیشن ریلیټډ بای د پیشنټ ټو هیز بریثینګ ډیفیکلټي همدغه شان د پروزوکسیمل نوکچورنل ډیسنیا چې کله د شپې ټایم کې څه کوم دا یعنی اٹیک اف سیویر شورټنس اف بریث دیٹ ویک ا پرسن فرام سلیپ مطلب ته خوب دوران کې څومره سه تکلیف جوړ شي د اخی تکلیف او زمونه ته خوب نه روغ را پاسه دته ویل کېږي پروکسیمل نوکچورنل ډیسنیا هایپرنیا ستي هایپرنیا انکریز ډیپث اف بریثینګ څه کله تا مطلب ساه خو کوم د تیزه خله او دنه علاوه ډیره زیاته ډوبه ساه لې ټیکپنیا دي ته څه کله 20 نه زیات بریډپنیا دي ته څه کله 12 نه کم ساه خله increased frequency without gas abnormality or bradypnea respiratory rate lower than normal for age hyperventilation से दी increase rate or depth or combination of both hyperventilation مراد ده چې rate او depth دواړه څوم د تیز شي یا څوم د یو تیز شي ته ویل کېږي hyperventilation څه کله د rate او depth کم شي cosmos respiration is a deep and labored breathing مطلب ساه خوستنو کې وته تکلیف وي pattern often associated with severe metabolic acidosis دا کله کېږي څه کله په بدن کې metabolic acidosis condition کاشي particularly diabetic ketoacidosis but also kidney failure کله چې انسان ګردې فیل شي یا ډي کې ای تلاړ شي ډي کې ای اکثر د شوګر مریضان څخه کله شوګر چې کوم د ډیر زیات شي 400 500 ته ورسي هغه دوران کې د بدن کې یو کنډیشن جوړ شي هغه کنډیشن ته ډي کې ای د ډایبټیز ولا یو کمپلیکیشن د دابو کوم د مخ کې سټډي کو بهرحال کازمل ریسپیریشن صرف دومره یاد وساتئ چې کم کنډیشن سره دا کېدل شي